اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قاتلتم كرجتاسو قتل كنفسا يو إنسان لرا فادارأتم فيها تاسو اختلافو قد يوم السرفية فبارد ذكي فبارد نفس کی والله مخرج الله تعالی کارکون کے رئیستون کے دے کارکون کے دے ما کنتم تکتمون حق چې تاسو پټاو فقل نضربون او منګ دیتا او هي تاسو دې مړی لرا به بعد یا په بعدی سید دی غوا نو دوه خبرې فی یو خودی د غوا عبادت کو نو الله ورته خودل چې غوا خدای وي نو بیا به تاسو را پرځو حلالو بمو دویم دا چې د قیامت د بعث نه بعث بعد الموت د مرګ نه وروسته بیا را پورته کېدل د حساب کتاب د پاره دې نه منکرو نو الله ورته خودل چې داسې به مړي را ژوندي کو فقل نضربون وی مونږه اضربوا وهي تاسو دې مړي لرا به بعد یا بعدی سي دې غوا سره کاغه مثال په تور خپاواو کاغه جبواو کاغه غواګو خو بس چې دا تاسو دې سره ټچ کړئ دې مړي سره د مړي برا ژوندي ا دې خپل حلوي كذلك يحل الموت دارنګ راج ژوندي کوي به الله تعالی الموت مړو لرا ويريكم آیات یو خی تاسو ته اغه نخه د قدرت خپل لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو د عقل نه کارواله ثم قصد قلوبكم بیا سخ شذرون استاسو من بعد ذلك پس دینا فهي كالحجاره نشول دازلون كالحجاره پشان د غټي او اشد قسوه یا نور هم زیاد په سخوالی د غټي نم سخ وان من الحجاره الله تعالی فرمایي د غټي نسنګ سخولی شو داسي وان بشک من الحجاره بعد د غټونا یا د کانونا لما خامخا اغدی يتفجر منه الانهار چې جاری شي داغه نه نهرونه لکه موږ ګورو د غټې نه چینه را روانه شي وان منها بشک بازر دی غټونا لما خامخا اغدی يشقق چې دا اوچوي فيخرج منه الماء نورودي د هغې نه اوبه نهرونه تیم بعض غرونه داسې چې دا غینا د لوی لوی لختیو تنګیره بېږي دوبو او ځنې کانې داسې چې دا غینا دا یو کانی نه چینه جاری شي وان منها بشک بعد دې قانونا لما خامخا غری يهبط من خشيه الله چې را اور غړي د یاره د الله وما الله ندي الله تعالی بغافل بخبره عما تعملون دا غنه چې تاسو کوي افتطمعون آیا تاسو تملره ان یؤمنوا لكم چې دی به ایمان وروړي په تاسو باندې یعنی دی به ایمان وروړي تاسو د وړاندې د دین تاو دا تمکوي مؤمنان مسلمانانو ته الله فرمایي چې د يهود او نصارانو تاو دا تمکوي تاسو په زمانه کې کوم موجود دي وقد كان فريق منهم يقينا ويودل الذين يسمعون كلام الله چې اورېده به کلام د الله تعالی ثم يحرفونه انو بیا به تحریف کو پاره تحریف دا مطلب چې حرفونه به بدلول داغه من بعد ما پس داغه عقلوه چې دی پویدل په دی باندې وهم يعلمون او حال دار چې دی پویږي چې دا د الله کلام دی دا د هغه پنځو فرقو ذکر چې د پیغمبر اسلام په زمانه کې موجود و اذا لقوا الذين امنوا كرجدي يوزيشي د ایمان والو سره قالوا دی وای آمنا من ایمان راوړل دي و اذا خلا بعضهم کرچ یوازه بعض الذين الى بعض بعض سره قالوا دی وای اتحدثونهم آیا تاسو بیانوي دي ته بما فاغ سره فاغ خبر سره فتح الله علیکم چې کولا وکړي دي الله پتا سو پرانست دي الله پتا سو
لیحاجوکم بی د دې لپاره چې دوی به جګړې کوي بیا تاسو سره به په دې سره چې تاسو دې ته کومې خبرې بیان کړئ نو عند ربکم پنځ د پروردگار تاسو یعنی فورز د قیامت بیا به دې بیانې نو سره ورته وایي افلا تعقلون نو آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ او ولا يعلمون آیا دې نه پوهېږي ان الله چې بشک الله تعالی يعلم پوهېږي ما یسرون هغه چې دې پټ کوي و ما يعلنون هغه چې دې ښکاره کوي الله نه خو څه پټ نه دي ومنهم بعض الذین امیون دا انپړ دي ناپوهان امیان دي لا يعلمون الكتاب چې نه پوهېږي په کتابانه الا امانیه مگر په هغه آرزوګانو او په هغه دروغ باندې وانهم الا يظنون او نردي مگر دی ګمان کوي فويل للذين هلاكت د پاره دا کسانو یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب یعنی هغه تورات او انجیل بأيديهم پلاسونو خپل باندې ثم يقولون بیا وای هذا من عند الله دا د الله تر طرف نازل شوی دی ادار سره پر ليشتروا به چې دی واخلی په دې باندې نه په پټاولو دا حق خبره باندې سامانن قليلا هغه پیسې لګي فويل لهم هلاکت تر دې د پاره مما داغنه كتبت ايديهم چې دي کې لاسونه ردي یا لیکلی دی لاسونه ردي وويل لهم هلاکت تر دې د پاره عذاب در دې د پاره مما يكسبون د هغه عمل نه چې دی کوي وقالوا او ويل بدي لن تمسنا النار هرگز با اونرسیږي مونږ ته اور الا ایام معدوده مگر هغه ورځ د شمیر بدی ځان خپل لا یو سمې جوړ کړو چې مونږ سلوي خورادي زمونږ مشرانو د سخی عبادت کړو نو بس غیله بومو مونږ له بومو بس سلوي خورادي عذاب به بیا به جنت ته نو الله تعالی فرمایي پیغمبر علیہ السلام ته قول وایلی دا اتخذتم آیا تاسو نیولې دي عند الله دا الله سره عهدا سوعدا په دې خبره باندې فلن يخلف الله نو چې تاسو سره دا وعده الله کړی چې سلوي خو دې بتاسو عذاب او بیا به جنت ته ځي نو فلن يخلف الله نو هرگز خلاف نه کوي الله تعالی عهد او وعده خپلنا ام تقولون آیا دی وای یعنی بلکې وای علی الله په الله باندې ما لا تعلمون هغه چې دی په نه پوي اوس غاډي وړي وای بلا من کذب سیئه نو دا تخویف دی په بلکې خبره دا سره من کسب سیئه هغه څوک چې عمل کوي د بدای او بدای نه مراد هغه کفر او شرک دی واحاطت به خطیئته او را چاپیر شوی به په د باندې خطیئته ا ګناه ده یا ګناه د شرک دی فاولئک اصحاب النار دا کسان ملګری د اور دي هم فيها خالدون یبدی پدې کې همیشه اوسیدون والذین آمنوا وذا بشارت هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات نیک اعمال کړی دي اولئک اصحاب الجنه دا کسان ملګری د جنت دي هم فيها خالدون یبدی پدې جنت کې همیشه د پاره